प्यारे बाबा जान मेरे दिल मेरे अरमान मैं भी मदद से जाऊंगा बनूंगा मैं हाफिज़ कुरान पेश होता है का सफर कैसे लगेगा गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसे लगेगा बड़ा अच्छा लगेगा बड़ा प्यारा लगेगा बड़ा मीठा my family in your hands as we follow your commands, and I will keep you close in sight. تاسو یاد کړل ورکوما چې دا سو پری پلان اکټیویټی نه ده بلکې چې څنګه اگر پټرول پمپ ته ناسا پتلم همدا که سړي سکول ته ناسا کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا د سویم کلاس دی؟ نو د ټول لومبه ما په امازو کې د سکول د یونیفارم د بدلولو یعنی اراده وکړه او شکر الحمدلله نن که تاسو د امازو هر سکول ته لاړ شئ د امازو ګوټ ګوټ سکول ته لاړ شئ 46 سکولونه دي او زه به دا ووایم چې 46 به 46 وردي چینج کړې ده زیړ هم شته شنه هم شته خړ هم شته چې کوم رنګ پی ټي سي کمیټه پلس د سکول هیډ ماسټر خوښه کړې ده هغه وردي لګېدلې ده نو دغه د وردی دا اعزاز چې کوم دی دا د دې سکول نه شروع شوی دی او دا موږ ته حاصل دی. السلام علیکم درنو خوږو قدرمندو کتونکو زه یم ستاسو قربا د خان جانان او نن راغلی ما ګورنمنټ ماډل پرایمري سکول نګرای ته یو طرف ته که خلک ګیلې کوي چې په سرکاري سکولونو کې سهولیات نشته دلته پړهایي نشته دلته کې دغه نشته د استادانو خپل بچي چې دی هغه په پرایویټ سکولونو کې سبق وایي نو بل طرف ته څه کسان داسې هم دي چې هغې د سرکاري سکول نه داسې ماحول داسې د هغې منیجمنټ او د هغې طریقهکار د هغې کوالټي د هغې د ماشومانانو ته چې کوم د تعلیم سهولیات ورکړل شوي دي هغه داسې دي چې په هیڅ لحاظ دا نه معلومیږي چې کنه دا د یو ګورمنټ سکول دی او یا دا ګنې د دې د استادان چې دي هغه د سرکار استادان دي یو ماډل سکول دی او دا خبره ثابته کړله چې کچرې استادانو غواړي او حکومت سهولیات ورکړي حکومت چې دی هغې ته د څنګه چې د ماشوم او د سکول لپاره کم ضروري څیزونه پکار دي که هغه سپیس دی که هغه سامان دی که هغه میټیریل دی که هغه اساتذه کرام دي هغه ورکړي نو زموږ استادان د چا نه کم نه دي چې هغې معیاري تعلیم چې دی هغه خپل بچو ته ورکړي دا وخت را سره دغه سکول هیډ ټیچر صاحب ناست دی هیډ ماسټر صاحب ناست دی د دې نه تپوس کوو چې څنګه یې دا خیال راغی څنګه یې دا سکول دومره زیات په مخه بوت او کوم داسې خاص خبرې دي چې د هغې خیال وساتي سړی او هر یو سکول چې دی هغه داسې ماډل جوړېدی شي نو ټول ناول سرجي ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه اول راته د خپل سکول دغه وکړه چې سټرینث څومره دی در سره اساتذه کرام څومره دي کلاسونه څومره دي سپیس در سره څومره دی او بیا هم دا خیال څنګه راغی دا من ته په جامع الفاظو کې ووایي. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دواخان جانان صاحب ستاسو د مینې او د خلوص ډېر ډېره شکریه چې تاسو په دې سخت وخت کې موږ له ټایم وباسه او موږ له رالی دواخان جانان صاحب تاسو خو په یو وخت ډېر سوالونه وکړو هغه سوالونه ټول زما د زړه دننه و زه هېڅکله دا نه غواړم چې د خلکو په ذهن کې دا خبر راشي چې دا ګورمنټ سکول دی یا دا مطلب پرایویټ سکول دی یا دا پبلک سکول دی شکر الحمدلله زه به د ټول نه مخکې د خپل ضلعي افسر ډسټرک ایجوکیشن آفیسر جناب افتخار غني صاحب شکریه ادا کوم او بیا د اے ایس ډي او تحصیل مندن جناب سید محمود صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغې موږ ته په دې موجوده وخت کې 3 نوي پی ایچ ډي او هغه استادان راکړو چې هغه د یونیورسټو نه فارغ شوي هلکان او ډېر تکړه قابلان استادان دي نو زه خپلو افسرانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم باقي زما یو میشن تقریبا په ډېرو سکولونو نه دا زما یو سوچ و زما سروس ډېر زیاتو شو
خو چونکې جی پی ایس نګری کې ما ویره دلته افسران موږ له دغه هم راکوي لاس امداد هم راکوي نو ما وی چې زه د دې نه داسې ماډل سکول جوړ کړم چې انشاءالله را روان وختونو کې هم دا یو ماډل پاتې شي نو د واهن جانان صاحب ما سره په دې وخت کې د سټاف بالکل کمی نشته شکر الحمدلله ما سره په جی پی ایس نګری کې یعنی زه به دا وایم چې ګورنمنټ ماډل پرایمري سکول نګری کې لس قابل ترین استادان چې هغې سار راشي نو تر چوټۍ پورې هغې ته دا پته نه لګي چې چوټۍ ټایم پوره شو که پوره نه شو هغې په خپل کار کې دومره زیات مصروف وي او زما استادان ډیر زیات محنت والا دي او ډیر زیات محنت کوي زه دا کوشش کوم چې زما هر کلاس هر پیریډ یعنی دا د ماشومانو نه دغه نه شي او دا یو ماډل جوړ شي بل زمونږ د سکول د یونیفارم باره کې ما ډیر زیات دا کوشش کوم چې دا بدل شي او هغه بدل شو انشاءالله د خلکو تعاون ډیر زیات دی اوس چونکې د واهن جانان صاحب موږ ته یوه غټه مسله ده چې والدین راځي منتخب نمایندګان هم راولي د علاقې نور مشران راولي او موږ باندې نور ماشومان داخلي چونکې دې وخت کې زموږ سره په سکول کې 382 ماشومان دا په سکول کې ناست دي زموږ سره شپږ کمرې دي هر کلاس 50 پلس 60 پلس نو مزید په دې کې نور گنجائش نشته زمونږ د عوامو په منځ کې صرف دا یو مسله ده چې خفګان په دې یو خبر راځي چې هغې موږ باندې نور ماشومان راولي او موږ سره نور د ماشومانو داخلولو ځای نشته سکول کې سپیس نشته افسران بالا به موږ له استادانو هم نور راکړي او هغوی زموږ سره ښه تاوان کوي خو سکول کې سپیس نشته چې موږ نورې کمرې جوړ کړو نور ځای جوړ کړو نو زما تقریبا د والدینو دا خواست دی چې زموږ سره نږدې کوم نور سکولونه چې کوم دي هغې ته هم قابلا استادان تللي دي او استادانو ډېر زیات کار شروع کړی دی نو د دې سکول په شان هغه سکولونه هم آباد دي انشاءالله تاسو خپل ماشومان هغه سکولونو ته بوځئ موږ سره لکه نور سپیس نشته د ماشومانو په کلاسونو کې د کېنولو دا اوس چې موږ هم د واهن جانان صاحب ماشومان کېنولي دي د 40 نه بره زیاتې دي خو د خلکو د مینې او جذبې مطابق موږ 55 او 60 ماشومان په زور ځای کړي دي نور موږ نشو ځایولی ټول تسټین اوس زموږ سره دې وخت کې 382 ماشومان زموږ سره داخل دي او سکول رقبه زموږ ټوله صرف یو کنال ده تاسو نه چاپېره پبلک سکولونه دي او په پبلک سکولونو په میاشت کې تاسو چې دی نو د سرکار د سکول کې دومره زیات سټرینګ چې دی هغه راقایم کړی دی څه وجه ده او بیا د دې نورو سکولونو والو دپاره هم څه پیغام دی نو د واهن جانان صاحب زما خو خپله دا میشن و 2017 نه 16 نه 17 نه دا ما میشن شروع کړو چې مونږ د خلکو ته داسې یو ماډل سکول جوړ کړو چې د دې په ذهن کې دا خبره ختم شي چې دا د سرکار سکول دی یا د پبلک سکول دی او د هغې دپاره مونږ مختلف اکټیویټي مختلف میټینګونه مختلف پروګرامونه افسران هم راغوښتي دي او د خلکو ذهن کې نن دا خبر راله او راځي او تاسو ثابت کړه تاسو وګرځېدئ پرې کلاسونو کې چې موږ سره د ناستې ځای نشته نو زما نورو سکولونو ته خپل نور هیډ ماسټرانو صاحبانو ته هم دا خواست دی که هغوی خپل دا کوشش تیز کړي زما په خیال د سرکار د طرف نه به د استاز کمی نه او انشاءالله تعالی ډېر زر ده چې زموږ دا سکولونه به داسې نه چې دې په یو پلسچن به ښایسته شي عمر گورنمنٹ پرائمری سکول نګرای کنن یو ماډل سکول دی او د چملا ماضي په بهترین سکولونو دپاره یو نمونه ده نو د دې په شا د فضل قیوم استاد صاحب غوندې د سینیر او تجربه کار او ایمانداره محنتي استاد ډېر لوی محنت دی او د دې خبرې ثبوت دی که چېرې یو استاد اعظم وکړي او خپله اداره یو ماډل سکول یو ماډل اداره جوړول وغواړي حکومت ورته سهولیات ورکړي نو یقینا زموږ هر سکول دغسې جوړېدی شي پکار ده چې زمونږ د امازو خصوصا او د ورنږدې پرتو علاقو استادان بالعموم دغه سکول نه زده کړه وکړي او خپلې ادارې مثالي جوړې کړي دوا خان جانان وطن نیوز بنیر बनूंगा नबी का मैं मेहमान